الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان دي باب کی بوس اغا احادیث وایو کم احادیثو کی چه د منز وختونه ذکر دي چې منز په کم ټیم کې کیږي او د کم ټیم پورې وخت دی حضرت عبداللہ ابن عمر فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د ماسپخین منځ شروع کیږي د نور د تاویدو نه والا د هغه ټیم پورې چې د سړي د سورې چې دی دا د سوري پاړکی شي د سوري پاړکی شي د دې ټیم نه شروع وشي نور چې کله د خپل ځای نه روان شي زوال وي هغه ټیم ته کله چې د سړي د خپل سوری چې دی د غرمې په دې ټیم کې دی په باندې 12 په میز کې په دې دوران کې دا سوری د انسان ختم شي او چې دا سوری ختم شي نو بیرته داسې په دې صدایې کې دا سوری شروع شي دغه ټیم نه والا د مازیګر د مانځه پورې چې دا څونه ټیم دی دا د ماسپخین د مونځ ټیم دی څوک تپوسو کې مونځ د ماسپخین د کم ټیم نه شروع کړو نو وایي چې نور زوال شروع شي د نور زوال چې دی د کم ټیم نه شروع کېږي کله چې د سړي د خپل سوری بیرته راتاو شي او د سړي پاړکی شي بس دقو نه د دغې نه مونځ شروع شي د ماسپخین ما لم يحضر العصر تر سوچ د مازیګر ټیم نه شروع شوی د زوال در تاویدو نه اخوا د مازیګر پورې دا ټیم د ماسپخین مونځ دی و وقت العصر او د مازیګر ټیم کم یو دی وایي ما لم تصفر الشمس چې د انور لا زیړ شوی نه سور شوی نه د دقې ټیم نه مازیګر شروع شي و وقت صلاة المغرب او د ماښام مونځ د کم ټیم نه شروع کېږي وایي ما لم یغب الشفق چې د اسمان د کنارو نه هغه سپینوالی ختم شوی نه د هغې پورې د ماښام مونځ کېږي و وقت صلاة العشاء او د ماسخوتن د مونځ ټیم چې دی نو الی نصف اللیل الاوسط د نیمې شپې پورې چې کوم دی نو د ماسخوتن مونځ کېږي و وقت صلاة الصبح او د سحر د مونځ ټیم چې دی من طلوع الفجر دا د سحر د راختو نه والا ما لم تطلع الشمس تر څو چې نور راختلی نه وي د هغې پورې دې ټیم کې د سحر مونځ کېږي فاذا طلعت الشمس کله چې دا نور راختل شروع شي فامسک عن الصلاة بیا مونځ مه کوه په دغه ټیم کې فانها تطلع بین قرنی الشیطان ځکه چې دا نور چې راخیږي نو په دغه ټیم کې دا شیطان ولاړي د دې نور خواته او د دې شیطان دوه ښکر دي نو د هغې ښکرو په منځ کې دا نور راخیږي څه مطلب شو مطلب کم خلک چې نور ته سجدې لګوي یا شیطان ته نور ته سجدې لګوي نور پرست خلک دی بت پرست دي نو دا شیطان ورشي د دې نور طرف ته ودرېږي او دای خیالي چې ګنې دا انسانان د ما ته سجده کوي نو ولاړ نور ته خدای وایي چې دا ما ته سجده کوي نو
د شیطان په دې باندې ځان دوکه کوي نو تاسو په دغه ټیم کې اړول عبادت ځکه مه کوئ چې شیطان ته د معمولی خوشحالي هم میلاو نشي. دغه شانی حضرت بریده یو بل صحابي دی هغه فرمایي چې یو سړي د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا مونځ په کم ټیم کې کېږي د مونځ دا ټیمونه راته صحیح وښیه. نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل صلی معنا هذین یعنی الیومین زمونږ څه دوه ورځې مونځ وکړه بس دغه ټیمونه دي کېنه. فلما زالت الشمس کله چې نور د خپل ځای نه وخوځېدو نو امر بلالا پیغمبر علیه السلام حضرت بلال ته وویل چې فاذن اذان وکړه. نو ثم امره فاقام بیا ورته حکم وکړو چې اقامت کوه نو فاقام الظهر نو د ماسپښین لمونځ یې وکړو اول ټیم. ثم امره فاقام العصر بیا ورته د مازدیګر حکم وکړو نو د مازدیګر لمونځ یې وکړو. والشمس مرتفعة خو د مازدیګر لمونځ یې داسې وکړو چې دا انور بلکل اوچتو ښکاره و بیضاء تک سپین و نقیة صفا نور. ثم امره بیا ورته بل دل حکم وکړو فاقام المغرب نو د ماښام لمونځ یې وکړو. حين غابت الشمس کله چې لور پناه شو. ثم امره فاقام العشاء بیا ورته ماسخوتن حکم وکړو چې اقامت وکړه بانګ وکړه نو ماسخوتن لمونځ یې وکړو. حين غاب الشفق کله چې شفق غایب شو. شفق د اسمان په کنارو باندې چې د سورواله یا سپینواله چې دغې ته وایي. بیا د هغې نه وروسته ثم امره فاقام الفجر بیا ورته حکم وکړو د سهار لمونځ یې وکړو. حين طلع الفجر کله چې د سهار نور وختو طلوع د فجر وشو. فلما كان اليوم الثاني امره چې په دویمه ورځ باندې بیا بلال ته وویل چې هله بانګ وکړو چې بانګ یې وکړو نو بیا پیغمبر علیه السلام زر لمونځ نه کوو. فابرد بالظهر نو ماسپښین لمونځ یې داسې یخنۍ طرف ته بوتو د غرمۍ د طرف نه یخنۍ طرف ته بوتو چې څومره غرمۍ طرف ته امر ګرمي نو داسې یخنۍ طرف ته بوتو. ثم امره فاقام العصر بیا ورته د مازدیګر یې د لمونځ حکم وکړو نو مازدیګر لمونځ یې وکړو. والشمس مرتفعة نور ولاړو په دې باندې. فانعم ان یبرد بها نو پیغمبر علیه السلام ښه پوره یخ کوله د ماسپښین دا لمونځ اخر سر ته ویوړو او بیا یې وصلی العصر والشمس مرتفعة مازدیګر لمونځ یې چې وکړو نور بلکل ښکاره ولاړو. اخرها دا یې وروسته کړو دا د مازدیګر لمونځ یې لږ وروسته کړو. فوق الذي كان د پاسه د هغې نه چې پرونه یې څنګه کړی و د هغې نه یې لمونځ مخکې ویوړو. وصلی المغرب او ماښام لمونځ یې وکړو قبل ان یغیب الشفق د شفق د پرېوتو نه مخکې. وصلی العشاء او د ماسخوتن لمونځ یې وکړو بعد ما ذهب ثلث الليل کله چې د شپې درېیمه حصه تېره شوه. وصلی الفجر او د سحر لمونځ یې بیا وکړو فاسفر بها بیا یې ورباندې رڼا کړه رڼا یې کړه ورباندې یعنې د په رڼا کې لمونځ وکړو او پرونه یې په تیاره کې لمونځ کړه او نه په رڼا کې لمونځ وکړو. ثم قال بیا پیغمبر علیه السلام وویل په دویمه ورځ این السائل عن وقت الصلاه د وخت د لمونځ د وختونو تپوسونه چې کوه هغه هلک چېرته دی. فقال الرجل نو هغه هلک ورته وویل انا زه یم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه یم. نو قال پیغمبر علیه السلام ورته اوس دې وپېژاندو وقت صلاتکم بینما رأیتم د لمونځ ټیم هغه دی کوم چې موږ وکړو دی په دې منځ کې یعنې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټیمونو په اول سره کې لمونځ وکړو او بله ورځ بیا په آخر ټیم کې وکړو او بیا یې ورته وویل دې په دې منځ کې چې دا کوم ټیم دی بس دقه د لمونځ ټیم دی. نو جګړه ختمه شوه چې مخکې لمونځ پکار دی که وروسته پکار دی څه ټیم پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول وخت کې لمونځ وکړو په آخر وخت کې لمونځ وکړو. د ماسپښین لمونځ یې د وخت هم کړی او ناوخت هم کړی. د مازدیګر لمونځ یې د وخت هم کړی ناوخت هم کړی. د سحر لمونځ یې په تیاره کې هم کړی په رڼا کې هم کړی او ورته یې وویل چې د دې دواړو په منځ کې چې کوم ټیم دی دا ټول لمونځونه د منځه دي. نو زمونږ استاد دپاره همدغه خبره شوه. حضرت عبدالله ابن عباس نه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې امنی جبریل عند البیت مرتين جبریل علیہ السلام مال امامتی کړی د زه پسې وروسته ولاړو جبریل مخکې او زه پسې وروسته وم د بیت الله شریف خواته راله امامتی کړی د دوه ځل ما په جبریل علیہ السلام پسې لمونځ کړی. فصلی بی الظهر
یو ځل راته د ماسپښین مونځ کړی و حین زالت الشمس کله چې نور زوال وشو وکانت قدر الشراک او دا د نور دا سوری داسې و لکه یو لویش د یو پڼې برابر یعنی بس دقونه د سپلۍ برابر وصلى بي العصر حين صار ذل كل شيء مثله او د مازیګر مونځ راله په داسې ټایم کې کړی و چې کله د انسان د خپل سوری د ده پاړه کې شي یعنې دا د مازیګر اولنی ټایم شو وصلى بي المغرب حين افطر الصائم او د ماښام مونځ یې راباندې په هغه ټایم کې وکړو کله چې کم ټایم کې چې دا روژهدار روژه ماته کړي وصلى بي العشاء حين غاب الشفق او کله چې د ماسخوتن مونځ یې راله داسې ټایم کې وکړو کله چې دا شفق غایب شوی و وصلى بي الفجر او د سهار مونځ یې راله کړی په داسې ټایم کې نه حرم الطعام په کوم ټایم کې چې دا روژهدار باندې دا ډوډۍ بند شي خوراک بند شي فلما كان الغد کله چې سبا شو نو صلى بي الظهر د ماسپښین مونځ یې راله وکړو حين كان ظله مثله کله چې د ده سوری د هغه په اړه کې شو وصلى بي العصر حين كان ظله مثله او د مازدیګر مونځ یې راله په داسې ټایم کې وکړو چې د هغه سوری دوه چونده شي وصلى بي المغرب حين افطر الصائم او د ماښام مونځ یې راله جماعت نه وروسته وکړو وصلى بي العشاء الى ثلث الليل او د ماسخوتن مونځ یې راله د شپې په درېیمه حصه کې وکړو وصلى بي الفجر او د سهار مونځ یې راله داسې وکړو فاسفر چې هغې رڼا کړه ثم التفت الیه بیا د عبدالله ابن عباس وی ما ته وکتل فقال راته وی یا محمد یا لکه هذا وقت الانبیاء دا د پیغمبرانو وختونه دي من قبلک ستانه مخکې والوقت ما بین هذین الوقتین او د مونځ ټایم د دې دواړو په منځ کې دی یعنی په دغه کې جبرئیل علیه السلام چې پیغمبر علیه السلام لمونځ کړو نو په هغې کې هم دوه ورځې هغه ته مونځ ښودلی و څنګه یې ورته ښودلی یوه ورځ یې ورله داسې مونځ کړی چې د دې مونځونو اولني ټایمونو کې ورته کړو او په دویمه ورځ یې ورته چې کوم مونځ کړی په هغې کې ورته د مونځو د ټایمونو اخرني ټایمونه کړی نو دا زموږ استاد دپاره هم دغه طریقه ده چې په دې باندې به د چا سره شرم نه کوې خفګان به هم نه کوې چې مونځ په اول ټایم کې پکار دی که په آخر ټایم کې پکار دی په دې 15 منټه مخکې شو که وروسته شو بس د دغې ټایمونو نه د دغې ټایمونو په دې منځ کې چې کم ټایم دی دا ټول د لمانځه ټایمونه دي الله دې موږ له د مونځونو د ادایګۍ په صحیح طریقه کول توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك